السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننۍ ویډیو زمونږه د هر قسم حاجت یا د هر قسم ضرورت باره کې ده. اوس به موږ دغه وظیفه کوو څنګه، طریقې څنګه او په څه ټایم کې به کېږي چې څه قسمه حاجت دی رالی، ضرورت دی رالی او غواړي چې یاره الله جل شانهو زما هغه حاجت او ضرورت پوره کړي که نه، نو تاسو د دې وظیفې اهتمام وکړئ. زه درته د الله په ذات قسم خورم چې کله مې څه ضرورت راغلی، څه حاجت مې راغلی او دا وظیفه مې کړې او الله نه مې غوښتې، الله زما دغه وظیفه چېرته نه ده رد کړې ښه، الله جل شانهو زما هغه حاجت او ضرورت پوره کړی دی. زه هغه وظیفې خلکو ته ورکوم کومه باندې چې ما په خپله ټرای کړي او الله پې زما کار کړی. زه هغه خبرې دلته کې تاسو سره شیر کوم. داسې یو ضرورت مې راله چې بېخي زه به دا ووایم چې ناممکنه غونته کې و. ناممکنه په دې چې لکه انسان خپل وس ته ګوري، هغه شان معامله کوي، هغه شان سوال کوي، نو الله یې قبلوي. ما د هغه وس نه پسې ابا وه، سوچ کې مې هم نه و چې الله جل شانهو به ملا دا زما دپاره د دې فیصله وکړي، الله به ما ته هغه څیز راکړي. یقیني ژوند کې مې چېرته داسې سوچ مې هم نه و کړی چې یاره ما ته به میلاو شي، خو چې دا وظیفه مې شروع کړه که نه، الله جل شانهو زما هغه مسله چې کوم دی حل کړله، هغه حاجت، هغه ضرورت، هغه الله جل شانهو زما پوره کو. زه د خپل رب نه ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه زه هغه وظیفې وکړم ډېر سکون هم راته پکې میلاو شي او یقیني درته یم خوند هم دغه کوي چې په الله دې کلک یقیني که نه، چې صرف بسم الله وي، صرف لا اله الا الله وي، الله به دې معاملې برابروي. اصل کې یقین پکار دی، د اعتماد سره وظیفه چې هم کله کوئ که نه، نو امید چې څنګه د الله نه کوئ هغه شان فیصلې الله زمونږ په زړونو باندې الله هغه شان فیصلې کوي. نو چې کله هم یو وظیفه کوئ په امید سره یې کوو چې یاره الله جل شانهو به زما دا کار کوي، دا نه چې یاره اوخو وظیفه مې وکړو دا کار نه شو بیا به څه کوم، بیا به بلې وظیفه کوم. نه، په کلک یقین سره، په کلک اعتماد سره د الله نه داسې اعتماد او داسې بروسه ساتل که نه. الله قرآن کې فرمایي، موږ نه وایو، الله وایي لا تقنطوا من رحمت الله، الله وایي زما د رحمت نه مه نا امیده کېږه. الله بل ځای کې قرآن کې فرمایي که نه ولسوف یعطیک ربک فترضى، وایي دومره به درکړم چې ته به زما نه خوشحالې. الله یې راکوي، موږ ته پته ده، خو یقین پکار ده، یقین غواړي، اعتماد غواړي، بروسه غواړي چې دا دې په الله مضبوطه وه، قسم دې هر څه به الله درکوي. دا خبرې ځکه دې ډېرې شوې رانه اوږدې شوې، په دې کې زه ستاسو دپاره چې کوم دی هغه ذهني تاسو ته مې چې کوم ذهني هغه ذهن جوړو دی وظیفو ته، د ذکر اذکار ته، نو دا په دې طریقه وشو، ډېر خوند یې مو خو زمونږ هم ذهن ته رالل چې او اعتماد غواړي، وظیفه بروسه غواړي، الله نه به کلک امید ساتي، الله به دې مسلې حل کوي. راځه ما خپلې خبرې له چې څه قسمه حاجت ته رالی په جړه کې الله ته په جړه شه، الله ته په فریاد شه او دا وظیفه شروع کا. حسبي ربي مربي، حسبي ربي مربي، ځان سره شروع کا. ګورم چې څومره مې ووي، شمارم چې څومره مې ووي، د ماښامه پورې شروع شه، الله ته جاړه، الله نه غواړه او دا وظیفه کوه. حسبي ربي مربي، حسبي ربي مربي، حسبي ربي مربي. قسم درته خورم ماښامه پورې به الله جل شانهو ستا مسله مکمل حل کړي. یعنې وکړه، ټرای پې وکړه پې ټرای، پته به درته ولګي. دومره یو بهترین عمل دی، نو خپله باندې هم دا وکړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. بله خبره دا کوم، ډېرې ورځې زه په دې یوټیوب رانه لمه، زما دا یوټیوب چینل چې کوم دی هغه لږ کم شوی دی، ولې زما مصروفیات ډېر دي، زه ټیک ټاک له ویډیو نشم جوړولی، له به څوک جوړوي او هغه ایډیټر مې نشته، تښتېدلی دی رانه. اوس راله الله بل یو ایډیټر راکړي. نو خبره مې دې پورې کوله چې الله به بیا زمونږ مسلې حل کوي. نو زما د یوټیوب دا چینل دا خپله باندې هم سبسکرایب کوئ که نه مو سبسکرایب کړی او نورو ملګرو سره هم شیر کوئ. والسلام.